تاسو دا خبره وکړه د دې دغه باره کې د دې شو باره کې او د دې چې کوم دا پروګرام منعقد کړی شو کاکا خیل شادي خال کې نو الحمدلله تاسو کتې شئ د جمعیت علما یو تاریخ را روان دی چې کله هم دلته غیر شرعي کار یا مطلب داسې یو دغه شوی دی نو په هغې باندې جمعیت علما او مولانا سید محمد ګوهر شاه صاحب د تیرو داسې 30-40 سال نه په هغې باندې اکشن اخیستی دی بل چا نه دی کړی که ستاسو یاد شو ایلب خان بھائی په دې ستا خو ډېر مسلې راځي اکثر د خلکو سره د ایم ایس باره کې په د ما ته یاد شي زه زما له ګیره نه وه زه لا تقریبا داسې هم به داسې د 14-15 سال چې په دې اسپتال کې یو ایم ایس او هغه دلته یو شو کړی وه په دې اسپتال کې او هغې کې داسې څه فنکاران راوستي وو نو په هغې باندې مولانا ګوهر شاه صاحب او زموږ جمعیت علما اسلام او نور علماو مفتی عبدالله شاه صاحب ونې شخصیت هغوی راوتي وو په دې احتجاج کړی په دې چوک کې نو دغه تاریخ زموږ را روان دی نو الحمدلله زموږ د جمعیت علما اسلام برکات دي د مولانا سید محمد ګوهر شاه صاحب برکات دي او زموږ الحمدلله دلته میر دی چې د هغه مولانا عبدالروف شاکر صاحب نوم دی هغه هم په دغه کې چې کوم دی پرون یوه ستړې وکړه او ډي سي صاحب سره خبرې وکړې او هغه شی چې کوم دی د جمعیت علما د مولانا سید ګوهر شاه صاحب او مفتی عبدالروف شاکر صاحب مفتی عبدالله شاه صاحب د هغې په هغه کوششونو باندې هغه شی ختم شو. ګرانو کتونکو الب خان شیرپوی ما په څنګ کې راسره ناست دی پیر سید حلیم شاه باچا. پیر سید حلیم شاه باچا دا د پیر سید رحیم شاه باچا فرزند دی کوم چې خدای بخلی دی تیره څه موده ورځې خور ته وسپارلی شو او پیر صاحب چې کوم دی په 77 کې د جمعیت علما اسلام صوبایي سالار پاتې شوی دی بیا ضلعي لاول ضلعي بیا صوبایي نو یعنې دا خاندان چې کوم دی دا د نیکانو نه 71 د چې کوم دی نو دا په دغه جمعیت علما اسلام کې د دوی قدمې خړپوسې بیا مولانا سید ګوهر شاه چې هغه د دوی تره دی 2 پیرې مینې پاتې شوی دی هغه سره په دواړه الیکشنو کې چې کوم دی نو پیر سید حلیم شاه باچا منډې تړلې وهلې دي او دغه د سیاست زده کړه ده پوهه ده چې د خپل تره سره په دغه کمپین کې پوره برخه اخیستې ده نو یو سیاسي خاندان بیا نن د دوی والد صاحب نشته دی خو یو ډېر سماجي کارکون و او چې په 77 کې یو سړی سالار وي سوچ وکړه 77 کې زموږ پیدایش نه مخکې ډېر مخکې په 71 کې چې کوم دی نو بنیاد یې ښودی شوی یعنې هغه دلته کې 400 کې د جمعیت علما اسلام دغه پنجې مضبوطې شروع همدغه وجه چې نن ګوهر شاه مولوي صاحب چې کوم دی هغه ضلعي امیر خو هم دی او څونه منډې تړله چې وایي هغه پیر سید حلیم شاه باچا وایي. ګرانو کتونکو پرون چې کوم دی کوم په سوشل میډیا باندې کوم ټرینډ روان و چې دلته د اختر ورځې دي د اختر په ورځو کې خوشحالۍ لمانځل کېږي میلې وي پخوا به میلې وي زموږ زیم میله تنګي میله خو دلته کې شو کېدله او شو کې بیا داسې یو اوازه خوره شوله چې یاره په دې کې به ډمې ګډېږي او حالات په ډېر خرابېږي د هغې دپاره چې کوم دی نو موږ د پیر صاحب هغه تصاویر وکتل چې د ډپټي کمیشنر سره ناست دی بیا هغه درخواست ومکته چې هغې سره ناست دی بیا د هغې نه پس ډپټي کمیشنر چې کوم دی لا تعلقه اظهار وکړو په دغې باندې نن په مشرق اخبار کې او په ټولو اخبارونو کې دغه خبر هم راغلی چې په هغې باندې پابندي ولګېدله په دې باندې موږ بلنه ورکړه حلیم شاه باچا له چې راشئ په دې باندې خبرې اترې وکړو چې دا دومره ستړی او بیا دا پابندي ولې لکه ضروري خو نه ده مونږ خو داسې څه کتلي نه دي چې یاره داسې پاشي به کېږي دې نه مخکې 400 ته چې کله کیبل راته نو په هغې باندې هم دې علماو چغې سورې شروع کړې کله چې مولانا فضل الرحمن صاحب راغی مونږ صحافیان ورته ودرېدو نو هغه ګوهر شاه مولوي صاحب ته وویل چې یاره کیبل دی په دې باندې خو 15 چې کوم دی د نیوز چینل دي د دین چینل دي بیا چې کوم دی نو د نیوز چینل دي نو یو سړی څه ګوري او دا خو د وخت ضرورت دی یعنې خیال د خال تابع دی نو د دوی څه موقف دی مننه یې کوو چې وخت یې راکړه او په ډېر شارټ نوټس راغله چې باچا صاحب راشه په 400 کې لوی لانجه روانه ده لا ډېر خلک پې اوس پې نور خلک هم برید تاوي چې هغوی مونږ کړی دی دې نه یو د کارګل مسله جوړه کړې ده خو ډېر خلک خفه هم دي چې پکار وه چې دغه شانتې شوګانې شوې وې د اخلاقو په دایره کې دا نه چې بې اخلاقۍ باندې باچا صاحب ډېره زیاته مننه کوم د وخت راکولو دغه کومې منډې تړلې وخلې یا دې کې دا کومه کامیابي تاسو ته ترلاسه شوه چونکې دا ستاسو کامیابي ده نو څه به وایې په دې
بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول ناول تاسو شکریا ادا کوم. تاسو ما دعوت راکړه، زموږ بلې مهمالم ټایم راکړه. الله پاک تاسو په ژوند کې برکت واچي. الف خان وروره مونږ الحمدلله په دې سیمه کې سیاست کوو، خو زمونږ که تاسو کتلی زمونږ د جمعیت علما منشور دا دی، زمونږ نظریه دا ده چې د الله په ځمکه د الله نظام. نو که تاسو ګورئ دغه کې بیا دا ټولې خبرې راځي او د جمعیت علما اسلام یو تاریخ را روان دی د پخوا داسې په ضلع 400 باندې به زه خبره وکړم د اشنغر په ځمکه باندې چې کله هر قسمه خبر راغلی ده، که د ناموس رسالت خبر راغلی ده، که د قرآن بې حرمتي چته شوې ده، که هغه د ګرانۍ خلاف خبر راغلی ده، که د قوم خبر راغلی ده، که د هر قسمه خبر راغلی ده، جمعیت علما اسلام په میدان کې ولاړ دی. یو پارټي تاسو بنی کتلی چې هغه دغه میدان کې نی ولاړ، صرف جمعیت علما چې هغه دغه میدان کې ولاړی. زه خبر شوم دغسې د یو رنګ راته یو ملګري وکړه چې یاره د 400 کې د ما کلاس ویلو دی مردان کې، هغه راته رنګ وکړه چې یاره په میډیا باندې یو دغه روان دی چې جهانګیر څوک یو ډم دی او هغه به راځي، فنکار ورته وایي که ډم ورته وایي، او هغه به راځي او په 400 کې به چې کوم دی یو شو کوي او 4 ورځې به دا شو کاکا خیل شادي حال کې وي. هغې باندې ما خپل تره سره زما چې کوم تره دی اوس دې وخت کې زما والد صاحب په ځای باندې دی، هغوی سره مې هغه وکړو، هغوی ته مې ټلیفون وکړو چې یاره دغسې یو دغه روان دی په میډیا باندې یو ټرینډ روان دی او د دې خبرې څه حل رایستل دي. هغه بیا مونږ کېناستېدو دارالعلوم اسلامیه 400 زمونږ تاسو ته پته ده چې د ډېرې مودې داسې د 13 او یو کالو داسې الحمدلله علمي میدان کې د ټولو نه مخکې خدمت کوي او لګیا ده. پخوا داسې هلته مونږ خبره وکړه او باقاعده یو قانوني شکل هم هغې له ورکړه، نه مونږ څه وایلیشن کړی دی او نه مونږ داسې څه غلط کار کړی دی. یو قانوني شکل هم ورکړه چې دا د پښتنو خوره ده، اشنغر دا د پښتنو خوره ده، په دې باندې داسې داسې علما داسې اکابر هغه زیږېدلي دي چې د هغې مثال نشته. هغې تاسو ته پته ده چې حاجي صاحب تورنګزی، مولانا شمس الحق افغاني صاحب او زمونږ مولانا حسن جان شهید رحمت الله علیه او بیا پسې مولانا سید ګوهر شاه صاحب، نو دا لوی شیخ ادریس صاحب، دا لوی علما په دې ځمکه باندې زیږېدلي دي او دې پیدا کړي دي خورې، او په دې خوره باندې اوس داسې فحاشي یا غریاني یا د ینګ جنریشن دپاره تباهۍ سبب ګرځي. نو په دغې باندې مونږ دغه ایکشن واغشتو، یو قانوني لار باندې رالو او ډي سي صاحب سره پکې ما ملاقات وکړو او باقاعده یو اپلیکیشن مې وله ورکړو چې یاره دا شی دی بند کړی شي، دا چې کوم دی د پښتنو خوره ده او په دې مونږ دا بربنډتوب او دا فحاشي نه منو. صحیح ګرانو کتونکو، دین انکار نشته چې 400 دا د قام پرستو ضلع ده. دلته 2 قام پرست ډلې دي، خو مذهبي لحاظ سره چې څنګه دوی ذکر وکړو په تورنزو باباجي صاحب ذکر کېږي، نو دلته عاشق رسول فخر کشمیر الخاج محمد امین باباجي صاحب دلته کې جون کوي، د کوم خاندان کې کم کور کې چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم موی مبارک دی، او دلته کې چې کله سلیما جوړېدله نو هغه وی چې زما په وینو به جوړوي، نو دلته کې هغه جوړه نه شو. نه دغه انکار نشته چې دلته مذهبي لحاظ سره ډېرې سترې خستې چې کوم دي هغه شوي دي. تنقید ډېر زیات کېږي او چې دلته کې هنرمند له دوی موقع نه ورکوي. آیا ضروري به چې دی کې به داسې ګډې وډې دغه کېدی که نه؟ الف خان زمونږ اسلام یو ضابطه لري، ضابطه حیات مونږ ته الله پاک هغه ښولی دی. زمونږ چې کوم دی نو حدونه دي، مونږ دا حدونه نه مسلمان بهر نشي تللی. تلک حدود الله، دا د الله حدونه دي. هغه تاسو ښه پوهېږئ، دا ټول مسلمانان په هغې ښه پوهېږي چې ښه کار څه دی او بد کار څه دی. نو مطلب دا دی دا ګانې بجانې دا ډمتوب دا پیغلې ګډول دا په اسلام کې بلکې زمونږ په پښتو کلچر کې هم دا منع دي. تاسو وګورئ که نه، لکه دې ته په یو بد نظر باندې کتلی کېږي، په ښه نظر خو دې ته نه کتلی کېږي. نو زه دغې پاټو ته هم دغې رونو ته هم دا ویم چې دا خو تاسو هم پوهېږئ، تاسو ځان ته مطلب دا ډېرې پارټۍ ځان ته پښتانه وایي، مطلب دا دی ډېر ښه لیډران د هغوی مشران ډېر د خاورې زیږولي دي. نو مطلب دا دی چې دې شي ته په ښه نظر باندې نه کتلی کېږي عام معاشره کې.
نو ولې دې موږ ټول په دې باندې په یو پیج باندې شو او د دې غندنه دې وکړو د دې په دې بد وایو چې دا شی دې نه کیږي. صحیح مننه کوم پیر سید خلیم شاه بچا ګرانو کتونکو په سیاسي لیول به سره خبره ترې کو راتلونکي سیاست کې چې کوم دی الیکشن کې برخه مخلي د هغې لپاره سرګرمۍ دوی روانې کړي دي په دغه لیول به مو سره بیا خبرې کوو خو دا چونکې توده لانجه وه او په دې باندې ډېر بحث مباحثه په سوشل میډیا باندې روانه ده نو علیم شاه باچا ته موږ وایو چېرې په دې باندې لږې خبرې اترې کوو 400 ده ولې 400 به ترقي نه کوي نو دوی په خپل موقف مخې ته راغی مننه کوم چې زموږ دغه خبره کوزه ونه غورځوله په دغه روژه کې موږ له رالل تاسو ته وړاندې کړه دوی موقف انشاءالله په بله موقع باندې به سټوډیو ته راغواړم سیاسي بحث به ورسره کوو سیاسي خبرې به کوو د رحیم شاه باچا کوم چې دوی والد صاحب و د هغوی د ژوند ستړی هغه هم تاسو ته د دوی د خولې نه ولې چې دوی ورسره ډېر لنډ پاتې شوي دی هغې تربیه کړې ده د هغې نه پس چې کوم دی نو بیا ګوهرشاه مولوي صاحب چې 2 پیرې مینه پاتې شوی څه وړه خبره نه ده په دغه هر څه باندې موږ خبره ترې کوو نو دا خاندان دلته کې یو ډېر لوی سیاسي تاریخ لري نو دغه تاریخ به هم ژوندي ساتو انشاءالله په دې هم خبرې ترې کوو خو نن هم په دغې خبرې ترې کولې چې 400 خلکو ته خو هم د موج مستو ضرورت شته دی موږ وایو چې موج مستی وشي خو د مذهبي ګوند د هغوی خپل موقف دی ستاسو د وړاندې دی مننه خوشحاله